یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله ویریږئ د الله نه وذرو او پرېږدئ ما هغه څه بقیه چې باقی دي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې. د آیات یا ایها الذین آمنوا دا آیات سود نازلېدو نه وروسته د بعضې خلکو چې کوم دی په بعضو باندې د سود پیسې پاتې وي. یعنی په عربو کې دا رواجو څرنګه چې به شراب عام وو څرنګه به چې جواري عامه وه نو دقه شانتې د حرمت د سود د نازلېدو نه مخکې د عربو په خپل منځ کې د سود کاروبار چلېدو. د بعضو خلکو په بعضو باندې پیسې وي نو چې کله د حرمت آیاتونه راغلل او سود حرام شو نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټولو د سود کاروبار پرېښودو. خو بیا هم د بعضې خلکو په بعضو باندې د سود پیسې وي نو حکم راغی چې د سود چې کومې پیسې دي نو دا به نه اخلئ. البته تاسو چې کوم اصل پیسې ورکړي دي رأس المال چې ورته وي اصل پیسې تاسو ورکړي دي نو هغه تاسو غواړئ نو تاسو چې کوم دی غوښتی شي. نو مکه فتح شوې وه او په مکه مکرمه کې دوه قبیلې بنو محزوم او بنو ثقیف دا دواړه قبیلې اوسېدلې. نو بنو محزوم او د بنو ثقیف په منځ کې د سود کاروبار چلېدو خو د حرمت نه مخکې. نو بنو محزوم چې وو نو دی ایمان راوړو اسلامي قبول کو او بنو ثقیف اسلام لا نو قبول کړی بلکې صرف اسلام یې منلی و. منلی مطلب دا چې دی کافران خو دی به ټکس ورکو جزیه به ورکول. داسته ما ویلو چې دی د ذمي ویلی شي چې کوم د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او دی ټکس ورکوي مسلمانانو ته جزیه ورکوي دی ته ذمي ویلی شي. نو د ذمي وینه هم داسې محفوظ ده څرنګه چې د مسلمان وینه محفوظ ده ځکه د اسلام حقانیت د اسلام غلبه منلې ده. نو بنو محزوم ایمان راوړو بنو ثقیف ایمان نه راوړي خو دی خو د سود کاروبار د سود د حرمت نه مخکې د یو بل سره چلېدو نو د بنو محزوم باندې د بنو ثقیف د سود پیسې پاتې وي. نو دوی ته مطالبه وکړه د بنو محزوم نه. بنو ثقیف والا ووی چې په تاسو باندې زمونږ د سود پیسې دي دا پیسې مونږ له راکئ. بنو محزوم ورته ووی چې سود الله حرام کړی دی لہذا موږ مسلمانان شوي یو ایمان مو قبول کړی دی نو زمونږ چې کومې پیسې دي نو دا پاک مال دی دا موږ په سود باندې پلیتول نه غواړو. په دې باندې د دواړو جګړه شوله د دواړو قبیلو. خبره چې کوم دی د مکې مکرمې چې کوم امیر معاذ بن جبل رضی الله عنه یا عتاب بن اسید رضی الله عنه بعضی معاذ بن جبل رضی الله عنه د مکې مکرمې امیر په دغه ټیم کې او بعضی وی چې عتاب بن اسید رضی الله عنه د مکې مکرمې امیر هغه ته دا خبره ورسېده. هغه دا ټوله خبره په کاغذ باندې ولیکله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره راوړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څنګه دا خبر را ورسېدو نو الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل. الله او فرمایل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اتقوا الله او یریګه د الله نه وذرو او پرېږدئ ما هغه سیزونه هغه سود بقیه چې هغه پیسې بقیه چې باقی دي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې مسلمانان یې. نو دا آیاتونه الله پاک جل شانه راولېږل. بیا په حجت الوداع په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول خلک مخاطب کو د دې نور وضاحت یې وفرمایو چې دا کم سودی کاروبار خلکو کوم مخکې نو د دې چې کوم رأس المال دی کوم اصل پیسې دي مثال 1 لک روپۍ ورکړې وي چاله قرض نو په دې پسې مثال په تور 100 روپۍ میاشت راتله یا 2000 راتله هر څومره چې راتله خو د اصل پیسې چې دغه مې ورکړې وي دا 1 لک روپۍ وي نو دغه 1 لک روپۍ خو به واپس کېږي خو په دې پسې چې کوم سود دی نو دا سود به معافي دا به نه اخلي اصل مال اغستل شي خو سود نو نبی علیه السلام او فرمایل د حجت الوداع په موقع باندې چې دا قانون د یو خاص قبیلې سره د تعلق نشته دی. با چې کوم خبره کړې ده الله چې کوم آیاتونه را لېږلي دي نو دا د یو خاص قبیلې یا د یو خاص خلکو دپاره دا قانون نه دی بلکې دا قانون عام دی. کو د مسلمانانو په کافرانو باندې کومې پیسې د سود د مسلمانانو طرفه معاف دي او کو د کافرانو په مسلمانانو باندې کومې پیسې د سود نو د کافرانو د طرفه معافي دي. یعنی صرف دا خبره د بنو ثقیف سره خاص نه ده بلکې کو مسلمانانو پیسې ورکړي دي نو هغې ډېر لوی تعداد په کافرانو چې د هغې د سود کومې پیسې وي نو اصل مال خو یو سړی اخیستلی شي کومې پیسې چې قرض ورکړي خو په دې پسې چې کوم سود دی نو دا سود دا به نه اخلي. او بیا نبي علیه السلام د ټولو لومړی چې کوم د سود پیسې معاف کړي دي د خپل تره عباس رضی الله عنه پیسې معاف کړي دي چې دا په ډېر لوی تعداد کې پیسې وي. نبي علیه السلام لومړی د حضرت عباس رضی الله عنه د سود چې کومې پیسې وي نو هغه یې معاف کړي. نو نبي صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت وکړو
چې دا قانون یوازې د بنو ثقیف یا د بنو محزوم د پاره نه دی بلکې دا عام قانون دی. کو د مسلمانانو د طرف نه په کافرانو د سود کمی پیسې د مسلمانانو د طرف نه معافی د اغستل جایز نه دي، ناجایز دي. او که د کافرانو د طرف نه په مسلمانانو کمی د سود پیسې وي نو دا د کافرانو د طرف نه مسلمانانو ته چې کوم دا پیسې معاف. نبی علیہ السلام آیات الله پاک جشهو نازل کو او نبی علیہ السلام د حجۃ الوداع په موقع باندې د دې بیا تشریح او تفصیل نور فرمایله. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ويرګه د الله نه وذرو او پرېګ د ما هغه څه بقیه چې باقی وي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین کو چرتا سو مؤمنان یې بتحریم الربا د سود په حرمت باندې کو تاسو یقین لرئ ایمان په لرئ چې دا سود حرام کړی دی الله پاک نو تاسو بیا دا خبرې پرې دی.